قطر کې د بین الافغاني ناستې لپاره د اوم پړاو مذاکراتو ځنډېدل. اوم پړاو مذاکرات د جولای په 9 بیا پیلېږي. زه په دې عقیده یم چې خبرې به ښه پایله ولري، ځکه چې تجربه دا ده چې غیر د سولې او غیر د خبرو د تفاهم پرته بله لاره نشته. تر سپټمبر وړاندې طالبانو سره یو تفاهم ته په رسیدو د حکومت ټینګار. د ولسمشر سلاکار وایي تر سپټمبر میاشتې وروسته له طالبانو سره جدي خبرې پیلېږي. هیله مو ده د سفارتونکي 2 میاشتو کې تر سپټمبر تر اوله پورې یو څه ابتدایي تفاهم وسی د سولې د پروسې په ارتباط. البته دا به د کار آخر نه وي، هغه نه وروسته به بیا جدي مذاکرات شروع کړي. او ایران د متقابل غبرګون د ښودلو ګواښ کړی. برټانیه د تیلو لیږدونکې بیړۍ درولې. قدرمن لیدونکو سلام. د کابل نیوز د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ لپاره د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ اوم پړاو خبرې ځنډېدلې دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي متحده ایالاتو سره د سولې اوم پړاو مذاکراتو کې د جګړې پای ته رسولو او د بهرنیو ځواکونو پر سر توافق ته نږدې شوي دي. بل پلو د قطر بین الافغاني ناسته کې د ګډون په هدف د تللي پلاوي غړي وایي چې هیله لري چې د طالبانو او افغان لوري ترمنځ بین الافغاني ډیالوګ ښه نتایج ولري. د چارو شنونکي وایي د دوحې ناستې بین الافغاني خبرې ښه اقدام دی، خو اغیزمنتیا به یې ځکه کمرنګه وي چې د افغان پلاوي په ترکیب کې مهم کسان حضور نه لري. قطر کې د طالبانو او افغان پلاوي ترمنځ د بین الافغاني ډایلوګ تر پیل مخکې د طالبانو او امریکایي هیات هم پړاو مذاکرات ځنډېدلي دي. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ قطر کې د سولې هم پړاو مذاکراتو جریان کې دواړه لوري نهایي توافق ته د رسیدو او ګډې اعلامیې خپرېدو ته هیلهمندي ښودلې وه، خو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې دا خبرې د جولای 9 ورځې لپاره ځنډېدلې دي، خو د لوریو ترمنځ به د سولې مذاکرات جاري وي. له دې سره قطر ته تللی افغان پلاوی چې په ترکیب کې شاوخوا 40 کسان دي وایي چې له طالبانو سره د بین الافغاني ډایلوګ پایلو ته خوشبین دي. زه په دې عقیده یم چې خبرې به ښه پایله ولري، ځکه چې تجربه دا ده چې غیر د سولې او غیر د خبرو د تفاهم پرته بله لاره نشته. جنگ طولاني ترین جنگ په افغانستان کې تر اوسه پورې وړونکی نه دی او نړیوال چې دلته راغلي دي، امریکایان چې راغلي وو، هغوی په خپل میشن کې ناکام شوي دي. نو بدیله لاره تفاهم او یو متقابل احترام دی. سیاسي احزاب او د چارو شنونکي وایي د طالبانو او د متحده ایالاتو مرکچي پلاوي ترمنځ په اساسي مسایلو د ځواکونو د وتلو او افغان خاوره د چا پر ضد نه کارولو باندې توافق شوی، خو د بهرنیو ځواکونو وتلو زماني مهالویش او د امریکا استخباراتي حضور دوام باندې به مذاکرات دوام پیدا کړي. امریکایان هغه دوه اساسي مسایلو کې جزئیات به نهایي کړي چې دوی د وتلو پروګرام ده چې په زمانه ډېر ورسره بحث او هغه استخباراتي عمل چې تسلسل په افغانستان کې پاتې شي او چې هغه تر ټولو بد جهات یې همدغه ده. همدا چې په څه د زمان بندي سره وي، په کوم تقویم زماني سره وي، دا به بیا وروسته څرګنده شي چې په څونه موده کې او په څه ترتیب به دوی وځي. په ورته مهال طالبانو ته نږدې کسان وایي د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ هم پړاو مذاکرات به په دوحه کې په بین الافغاني مذاکراتو مثبت اثر ولري، خو سیاسي احزاب د دې مجلس مدیریت او د حکومت له لوري لیږل شویو افرادو موثریت کمرنګه بولي. امید دا دی چې یو ښه برنامه یا یو ښه تګلاره چې د افغانستان مستقبل پکې د ثبات د لپاره تضمین وي. داسې دغه ماحول داسې راته ښکاري چې هغه د سولې چې ډېر طرفدار و هغه په دې جلسه کې کم دي. هغه مخکینی تسلسل قطع شه
او بل دا یو تعداد خلک چې سوله یې په جرأت افتتاح کړه په مسکو کې هغوی یې شاته کړه. مدیریت المانانو په لاس کې اخیستی دې کې یو څه مخفي کاري وشوه. ممکن هغه نه معاصر کسان نه چې افغانستان کې دوی په سوله او په جنګ کې د دوی سابقه داري اغېزمن دی یا د دې تصمیم اغېزمن دي. په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ اووم پړاو مذاکرات په داسې حال کې د جولای 9 نیټې ته ځنډیږي چې په پام کې ده چې دوحه کې د طالب استازو او افغان سیاستوالو ترمنځ د بین الافغاني مفاهمې 2 ورځنۍ ناسته پیل شي. افغان حکومت وايي تر سپټمبر میاشتې وروسته له طالبانو سره جدي مذاکرات پیلېږي. د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وايي تر راتلونکو 2 میاشتو د سپټمبر تر لومړۍ پورې له طالبانو سره د خبرو اصلي مقدمه برابرېږي او تر هغې وروسته به د دواړو خواو ترمنځ جدي مذاکرات پیل شي. وحید عمر وایي چې په دې اړه د افغان حکومت او امریکا ترمنځ ښه تفاهم رامنځته شوی او ولسمشر غني له زلمي خلیلزاد سره هم په دې اړه خبرې کړي. په قطر کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرو او بین الافغاني ناستې پایلو ته خوشبینۍ ډېرې شوې دي. په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي هیله لري چې تر راتلونکو 2 میاشتو د سپټمبر لومړۍ نیټې پورې له وسلوالو طالبانو سره یوه ابتدایي تفاهم ته ورسیږي. وحید عمر وایي چې تر دې نیټې وروسته به له طالبانو سره جدي مذاکرات پیل شي. هیله مو دا ده چې په راتلونکي 2 میاشتو کې تر سپټمبر تر اوله پورې یو څه ابتدایي تفاهم وسی د سولې د پروسې په ارتباط. البته دا به د کار آخر نه وي، هغه نه وروسته به بیا جدي مذاکرات شروع کیږي. د ولسمشر سلاکار وایي چې په دې تړاو د امریکا او افغان حکومت ترمنځ هم ښه تفاهم رامنځته شوی دی او ولسمشر غني له زلمي خلیلزاد سره په دې اړه د څه باندې 1 ساعت لپاره ټلیفوني خبرې کړې دي. خو د ولسمشر سلاکار وایي چې افغان حکومت ټاکنې او د سولې خبرې په هممهاله توګه مخته وړي او د میزان په 8مه به د ولسمشری انتخابات ترسره کیږي. افغانستان وقت میتونه به صلح پایدار برسه که یک حکومت مشروع از مردم افغانستان در این مذاکرات نمایندگی بکنه. به خاطر از او انتخابات 6 میزان افغانستان حتمی است و تمام تلاش ما به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و سراسری در افغانستان موازی به پروسه سال ادامه خواهد داشت. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د سفر پر مهال ټینګار کړی و چې تر ټاکنو د سولې خبرې دوی ته لومړیتوب لري او هڅه کوي چې له طالبانو سره تر سپټمبر میاشت پورې یوې هوکړې ته ورسیږي. د دوحې ناستې ټول ګډونوال باید په اوربند او په افغانستان کې د جګړې پر پای ته رسیدو ټینګار وکړي. د سولې د خبرو اترو په تړاو د مدني ټولنو او رسنیو استازي وایي په قطر کې د افغان سولې په تړاو ټول اړخونه باید په خپلو خبرو کې په اوربند ټینګار وکړي. دغه مدني فعالان او د رسنیو استازي وایي قطر غونډې ته تللي افغان پلاوي ته په کار ده چې ملي ګټو ته په پام خبرې وکړي او د ښکیلو خواو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. دوی د سولې روانو خبرو اترو ته هیله مندي ښیي او غوښتنه کوي چې د دې ناستو جزئیات له خلکو سره شریک شي. یو شمېر مدني ټولنو او د رسنیو استازو د سولې روانو خبرو اترو او قطر ته د تلونکي افغان پلاوي سفر په اړه خپل ګډ دریځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان کړ. دغو مدني فعالانو او د رسنیو استازو په ګډه خپره کړې اعلامیه کې قطر ته له تلونکي پلاوي څخه غوښتنه کړې چې په خپلو خبرو کې د پر اوربند او د جګړې پر پای ته رسیدو بحث وکړي. دوی وایي افغان پلاوی باید د سولې پروسه کې د ټولنیز عدالت سربیره د ښځو پر حقونو او د بیان پر ازادۍ هم ټینګار ولري. د مذاکراتو ټول اړخونه باید اوربند او د جګړې پای ته رسول د خپلو خبرو لومړیتوب وګڼي ترڅو نور د افغانستان خلک د جګړې قرباني نشي. څلورم، پلاوی باید د سولې پروسه کې په ټولنیز عدالت، د ښځو حقونه او ګډون، د ټاکنو حق، د بیان ازادي او ټولنیزو حقونو ټینګار وکړي. مدني فعالان او د رسنیو استازي وایي قطر غونډې ته تلونکي افغان پلاوي ته پکار ده چې د نورو هیوادونو په څیر په دې پروسه کې ملي ګټو ته په پام خبرې وکړي.
دوی په دې ګډه اعلامیه کې وایي پلاوی باید د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د ښکیلو خواو ترمنځ د باور وړ فضا رامنځته کړي. قطر ته تلونکی پلاوی چې نن هغه هیواد ته ځي پکار ده چې د سولې خبرو اترو کې د جوړجاړي فضا رامنځته کړي او د ښکیلو غاړو ترمنځ د باور په ټینګښت کار وکړي تر څو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره ګټور او د باثباته سولې رامنځته کېدو سبب شي. دوی په قطر کې د سولې روانو خبرو اترو ته هیلهمند دي او غوښتنه کوي چې د دې ناستو جزئیات دې له ولس سره شریک شي. نو تر کومه حده پورې چې دا نن د هیات لیست موږ وکړو په دې لیست باندې موږ پوره باور لرو چې دوی به د افغانستان د خلکو له ګټو نه هلته په اصطلاح دفاع به کوي، هلته به په بحث کوي. سولې روانې خبرې اترې د افغانستان په تاریخ کې یو مهم او د ارزښت وړ پړاو دی. نو پکار ده چې د خبرو اترو ټول پړاوونه په منظم ډول آرشیف شي تر څو راتلونکي نسلونه ته انتقال شي. د سولې خبرو اترو په تړاو مدني ټولنې او د رسنیو ګډ ګروپ داسې مهال اعلامیه خپروي چې ټاکل شوې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو دوحه کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان په شمال کې داعش ډله په جدي خطر د بدلیدو په حال کې ده. په ملي شورا کې د سرپل او جوزجان ولایت استازي وایي داعش ډله په دغه ولایتونو کې په یو ستر ګواښ د بدلیدو په حال کې ده او که مخه ونه نیول شي تر طالبانو به ډېر جدي خطر وي. په ورته مهال ملي دفاع وزارت وایي شمالي ولایتونو په شمول ټول افغانستان کې د دې ډلې پر ضد جدي اقدامات شوي او د حضور پراختیا ته یې فرصت نه ورکوي. په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د داعش جنګیالیو د حضور په تړاو تر اندېښنو وروسته د ملي شورا غړي وایي چې دغه ډله د افغانستان په شمال کې په یو جدي خطر د بدلیدو په حال کې ده. په ملي شورا کې د سرپل او جوزجان ولایت استازي وایي چې که حکومت د داعش مخه ونه نیسي خپل حضور به پراخ کړي او خلکو ته به جدي سرخوږی پیدا کړي. دوی وایي چې په خپلو ولایتونو کې د داعش خلاف د عملیاتو له نه ترسره کېدو اندېښمن دي. اگر توجه برای داعش جدی نشود شما بدانید که یک تشویش بزرگتر از طالبان در افغانستان داعش است. مامورین دولتی ما نمیتونن از این جاده به مسئولیت عبور کنن و سایت‌های باربری که از بندر آقینه به صوب کابل یا مزارشریف در حرکت هستند اونا را هم توقف میکنن و در اونجا مسئول اخذ میکنن. تر دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم د فاریاب والي نقیب الله فایق او په ملي شورا کې د دغو ولایتونو استازو هم اندېښنه ښودلې وه چې داعش د جلب او جذب په حال کې ده او د خپل نفوذ سیمه پراخوي. خو ملي دفاع وزارت وایي چې داعش د افغانستان په شمال کې ځپل شوی ده. د ملي دفاع وزارت ویان وایي چې داعش ته به هیڅ وخت فرصت ورنه کړي چې خپل حضور په دغو ولایتونو کې پراخ کړي. فعالیت‌های داعش در شمال افغانستان به گونه پراکنده است و زیاد هم نگران کننده نیست که مردم افغانستان نگران باشند که یا بتوانند در آینده نزدیک یا در آینده ها اراضی افغانستان را در اداره خودشان داشته باشند. مخفیانه و دور از تیررس نیروهای امنیتی افغانستان یا فعالیت میکنند، اما ما اونها را به شدت تعقیب میکنیم، برشان مجال ازی را نمیتیم که فعالیت‌هایشان وسعت ببخشند در افغانستان یا در بخصوص در شمال. د افغانستان په شمال کې د داعش جنګیالیو ته حضور، نفوذ او جلب او جذب په تړاو اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې وه چې د دوی له لوري اسیر داعش جنګیالي د بهرنیو الوتکو په واسطه ژغورل شوي او اوس د ژغورل شویو داعشیانو برخلیک معلوم نه دی. په ولسي جرګه کې د جنوب لویدیځو ولایتونو استازي وایي د فراه، هرات، بادغیس او غور ولایت ډېرې ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ دي. دوی د یوې خبري ناستې پر مهال پر حکومت نیوکه کوي چې د یادو ولایتونو امنیت ته یې جدي پاملرنه نه ده کړې او وسله والو طالبانو ډېرې سیمې له امنیتي ځواکونو نیولې دي. وکیلان وایي چې په یادو ولایتونو کې ډېری خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او که حکومت امنیتي ځواکونو ته ژر تر ژره اکمالات ونه رسوي جګړه به د یادو ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. له تیرو 2 میاشتو راهیسې د فراه، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان او هرات ولایتونو په ګډون د هیواد په ګڼو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی. وسله والو طالبانو ډېرې سیمې له افغان ځواکونو نیولې دي.
دلته د بادغیس، غور، فراه او هرات ولایت یو شمیر وکیلان د یو خبري کنفرانس پر مهال د یادو ولایتونو امنیتي وضعیت ته اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې ورځ تر بلې په یادو ولایتونو کې ناامنۍ زور اخلي. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو ډېری هغه سیمې لاندې کړي چې پخوا د افغان ځواکونو په لاس کې وې. اکثریت ولسوالی‌های ما بر حالت سقوط روبروست که تقاضا کردند که عملات هوایی را هرچه زودتر انجام بده. متاسفانه که مسئولین امنیتی به نحوی کندکاری میکند که طی بیش از 1.5 برج صدها نفر از شهید تا معلول و مجروح دادیم. حرفی مهمی هست که جایی که در نقاط مختلف ولایت غور ضرورت به حمایت مردم بود، شکلی که ایجاب میکرد نیروهای امنیتی ما به کمک مردم نرسیدن. یاد وکیلان وایي چې په وارواري له امنیتي ځواکونو سره په یادو ولایتونو کې د شته ناامنیو په تړاو خپلې اندېښنې شریکې کړي دي، خو په وینا یې چې تر دا مهاله جدي اقدام نه دی شوی. دوی وایي که امنیتي ادارې په وخت اقدام ونه کړي د یادو ولایتونو ډېری ولسوالۍ به سقوط شي او جګړه به د ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. ما فکر میکنم این کشتارها بیشتر جنبه سیاسی داره. اگر نمیتونه حفظ کنه اولاد مردم با کشتن نده، مستقیم امور تسلیم بده که یک نظام شه، میخواد طالب باشه میخواد حکومت باشه، یعنی کشتار مردم جلوگیری شه. و بیشتر از این دیشب اونجا جنگ اتفاق افتاد که تعدادی از نیروی امنیتی خود متاسفانه ما از دست دادیم، شهید شدن. یک شب قبل در ولسوالی جوان 12 نفر از نیروهای ارتش افغانستان متاسفانه در ولسوالی شهید شدن. یک پسته مکمل. ما این دو ولسوالی به تعداد بلند سقوط مواجه هست. یاد وکیلان وایي چې په غور، هرات، فراه او بادغیس ولایتونو کې د جګړې دوام له امله ډېری خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ولسي جرګې منشي او نایب منشي څوکۍ لپاره ټاکنې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د ټاکنو په لومړي پړاو کې هیڅ نومان 50 جمع یو رایې ترلاسه نه کړې او په دویم راوند کې به د مخکښو نوماندانو ترمنځ د یکشنبې په ورځ ټاکنې ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې د ولسي جرګې اداري هیئت ټاکنو له امله تر دا مهاله د ولسي جرګې هیڅ رسمي غونډه نه ده ترسره شوې چې د کار د جرګې ډېرې چارې له ځنډ سره مخ کړي دي. د میدان وردګ په چک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي. د سیمې اوسېدونکي وایي تېره شپه افغان ځواکونو د دې ولایت چک ولسوالۍ اړوند محدود په کلي کې چاپه وهلې او د عملیاتو پر مهال 15 ملکي وګړي وژلي او 2 نور تري تم دي. ملي دفاع وزارت په دې ولایت کې د عملیاتو ترسره کېدل تاییدوي خو د ملکي مرګ ژوبلې موضوع نه مني. په قطر کې د افغان سولې په هدف له پیل شوو ناستو سره هم مهاله په هیواد کې د دواړو لورو ترمنځ جګړو یو ځل بیا زور اخیستی، خو د دې جګړو ډېری قربانیان او مکړي دي. په یوه تازه پیښه کې افغان ځواکونو د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ کې عملیات کړي چې له امله یې 15 ملکي وګړي وژل شوي او 2 نور ترې تم دي. ځایي اوسېدونکي وایي افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو څو کورونه هم په بمونو الوزولي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب ډله وایي د طالبانو ترڅنګ افغان ځواکونه هم د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند خوندیتوب ته پام نه کوي او د دغه راز پیښو دوام به شته بې باورۍ نورې هم زیاتې کړي. د هوایي بمبار او د شپنیو عملیاتو پیښې مکررا کیږي او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ملکي خلک هدف قرار نیسي چې دا د ملکي وګړو د خوندیتوب او د غوښتنې ګروپ لپاره په بشپړه توګه د اندېښنې وړ خبر. د حکومت باید جدا د خپلو عملیاتو پالیسي تغییر کړي. الته چې تاسو د سولې خبر روانې کړي او دلته تاسو له ړندو بمباریو نه کار اخلئ، نو دا ډیره مناسبه نه ده. د افغانستان خلک نور په بشپړه توګه له دغه وضعیت نه پزې ته راغلي دي. خو ملي دفاع وزارت وایي د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام کوي. دفاع وزارت په میدان وردګ ولایت کې د عملیاتو ترسره کېدل تاییدوي خو د ملکي مرګ ژوبلې موضوع نه مني.
خب زمان یک حمله هوایی اجرا میشه، دشمنان مردم افغانستان طالبان میخواهند با تبلیغات زهرآگینشان اذهان مردم مغشوش بسازند و پروپاگاندا را برای میاندازند که گویا در این حمله به غیر نظامیان تلفات وارد شده. اما پس از اینکه ما تحقیق میکنیم، تحقیقات ما به انجام میرسه و معلوم میشه که به غیر نظامیان آسیب نرسیده و بسیار محدود در بسیاری جای کم به غیر نظامیان آسیب رسیده. شما چک میدان وردک و نهرین ولایت بغلان مثال زدین. در چک میدان وردک به هیچ غیر نظامی در حمله هوایی نیروهای افغان آسیب نرسیده. په میدان وردګ ولایت کې د ملکی وګړو د وژل کېدو دغه تازه پیښه داسې مهال ده چې تیر ورځ په فاریاب ولایت کې د هوان مرمۍ لګېدو په پیښه کې 14 ملکی وګړي ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. د کرکټ ملي لوبغاړي د نړیوال جام سیالیو کې تر ګډون وروسته بیرته هیواد ته راستانه شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالیو کې 9 لوبې وکړې چې یوه یې هم ونه ګټله. بل پلو هیواد ته د ملي لوبډلې تر راتګ مخکې د کرکټ بورډ د 3 لوړپوړو چارواکو دندې ځنډول شوې دي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي چې د کرکټ بورډ د سرپرست اجرایوي رئیس اسدالله خان، د غوراوي کمیټې پخوانی مشر دولت احمدزي او د لوبډلې د مدیر نوید کاکړ دندې ځنډول شوې دي. بیا هم ښه راغلاست. د برېټانیا لخوا د ایران د تیلو د یوې لیږدونکې بیړۍ د راول کېدو د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې کړې دي. د برېټانیا سمندري ځواکونو دا بیړۍ چې ویل کېږي سوریې ته تیل لیږدول جبل طارق ته نږدې درولې او د امریکا ولسمشر هم دا ګام ستایلی دی. په دې لړ کې تازه د ایران د نخبګانو د شورا یوه غړي ویلي چې برېټانیا باید د دوی له متقابل غبرګونه په ویره کې وي. د سپاه حفاظداران ځواکونو قمندان هم د جمعې په ورځ ورته ګواښ کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ هرمز تنګي ته نږدې د برېټانیا د تیلو د یوې سترې لیږدونکې بیړۍ د درول کېدو راپورونه ورکړل شول، خو تهران وروسته رد کړه چې دا بیړۍ د دوی سمندري ځواکونو درولې وي. د امریکا کالیفورنیا ایالت کې بله زوروره زلزله شوې. د امریکا د جیولوژیکي سروې مرکز ویلي دا زلزله د ریکټر په کچه 7.1 درجه ثبت شوې چې په تیرو 2 لسیزو کې بې سارې ده. یوه ورځ وړاندې هم د ریکټر په کچه 6.4 درجې زلزلې همدا سیمې لړزولې وې. د ریپورټونو له مخې له تیرو 2 ورځو راهیسې کالیفورنیا کې کوچنۍ پسلرزې دوام لري او جیولوژیستانو راتلونکو اونیو کې د ورته یا تر دې د سختو زلزلو د امکان خبرداری ورکړی دی. ویل کېږي دغه زلزلو خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اړولي، خو د ځاني زیانونو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا لیبیا کې د جګړو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. د دې شورا د 15 غړو لخوا په خپره شوې بیانیه کې د دې جګړې له دواړو غاړو غوښتل شوي چې له جګړو لاس واخلي. امنیت شورا طرابلس کې د پناه غوښتونکو په یو کمپ د پنجشنبې ورځې هوایي برید هم په کلکه غندلی چې ویل کېږي له شپېتو ډېر کسان پکې وژل شوي دي. لیبیا د معمر قذافي د رژیم له نسکېدو راهیسې د واک پر سر سیالي کې ګیر ده. ملګرو ملتونو لیبیا کې د فایز سراج په مشرۍ د ملي وفاق حکومت په رسمیت پیژندلی، خو دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد په ډیره برخه د جنرال خلیفه حفتر ځواکونه واکمن دي او د وروستیو کې د پلازمینې د نیولو هڅې هم چټکې کړي دي. ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. له ملتیا مو مننه، تر بیا مو علامت شه.